الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم محترم حاضرین مسلمانان ورونو او پکورونو کې زما خويندو او میندو دا شاپور علاقہ زما چې سوریات دي نو تقریبا 15 سال وختو کالو نه بزیات کیږي چې زه د ځای ترازم د علاقې ترازمه ځکه ما چې کله سبقونه وي او طالب العلم هم نو زما والد صاحب زه کوهستان ته راولېږلم د منطق او د فلسفې د کتابونو لپاره پټن ته راغلی وم او هغه داسې ځای و چې نه هغې کې بجلي وه نه هغې کې د خوراک څه سم انتظام و نه د اوسېدو او موږ خو د سمې خلک وو خو کله چې زه راتلم نو زما پلار زما مخکې خپل واقعات وي چې داسې تکلیفونه مې تیر کړي دي او داسې زما استادانو ته خبرې کولې نو ما هغه خبرې اورېدې او زه پوهېدم چې دا دی ته نه وایي پښتانه وایي لورې ته اوران ګورې تا ته اورم نو دا یې ما ته اورول چې که زما بچی نو تکلیف به تېروي ځان به کلکوي نو ما هم قصد کړی و چې که کوهستان کې مړ شم نو مړ به مې درړي خو تختم به نه نو کوهستان ته چې رالم خوشې علاقه وه بجلی به نه وه لاټین له به تیل نه و لیدکي به هم بلوله د خوراک هم سم انتظام نه و نو انور مولانا صاحب الله دې وبخي براغه مونږ په پټن کې غاب شاپو لاګو
زیارت رز بوا زبو ورسر رالما دل دی د طالب ګیرای وخت کې ما به د قرآن کریم درس کو چې زبر عالمه شیخ صاحب الله دې ولا جنتونه ورکی او قاضي صاحب الله دې هغه جان خسته کی ای ډیر خوشاله شو شیخ صاحب بلوډ سپیکر لراغه आवाज به وکړه شاپور خلک مبارک شي زمانوم به واغه صغر راغله او ما سلطان به بیان کړي وما بخوالی رالی چې زه خو طالب ما کشر ما زبادای مخکې څنګه بیان کوم بابا هم ژوند دی او الله دې وبخي نو ابا هم دلته ناستو ما سلطان بیان وکړ هغه ډېر خوشاله وو بل ورځ به بیا زلاړم پټن تا او زما بلګه تسلی شو نو دا زمانه نه زه شاپور ترازما دانا چې سراج زرا نشما یا سمودرا نشما نو ګینی زمنګا دی علاقه سره دی کلی سره مینه نشتا ظلم غواړي مینه مشته ظلم راځي او مصروفیات او منډي دوره زیات شوي چې موقع نه ملاويږي نو منګه پای کې کوتاهي کوو او زداغي معافي غواړم بیا قاضي صاحب الله دې وبخي شاپور شیخ الله دې وبخي بابا کپتان صاحب او داسې زمنګا دل دې اکا خان او داغه زیه دا ټول د ډیر مینادارو او الله دې ټول جنت ورکی هغه پیړه لاړه او خپل بسترې په خپل مقام وګرځولې دا ای اولاد دا غي بچي دا غي نوسی دا غي دور دی او زمونږ هم ځوان روان دی او تیریږي والحمدلله ثم الحمدلله پاغه مینا او پاغه محبت کې سفرق نه راغله سکامین راغله او الله دې دغه سي آباد لري زمالي نوړای کې بیانو نو سره به تم د یو کړه او س زمام زړه غختل مای چې شاپور ته راشم اسه شاپور کې او شپاو کما ګینځه د شپې هم ځان کور ته راسوم او بل ځای مې شپه خوخه هم نه و ماوی شاپور کې وشپا کوم او پاتې کېږم با چې شاپور خلک وینم دا لارې کوسی وینم دا ګټې ونی وینم او بیا یو ځل خپل مینه او خپل محبت بیا تازه کو دا الله قانون په دې روان دی چې انسانان دنیا کې پیدا کړي سمودا غي او بیا غي د دنیا نه لاړ شي وای سنخي پریدي سنشانی پریدي شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وليږي زما والد محترم اج دې شاپور ته راته په دې شاپور کې طلباو چای پنځپیر کې قرآن ویلو او هغه ځان له درس وکړو نو هغه وی منګه پنځپیر شیخ راولو شاپور شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وليږي هغه زما زړه نه غوښتل چې هغه راولي ما خو نوم اورېدل او لیدل مې نو ما ورته وی چې ناغه راولي یا بل څو خیر دی راولي وی طالبانو زما پلار ته وی قای صاحبو وی زما پلار ما ته وی چې تولی ورته وای چې مراولي خلک چاته دا وای چې ملما زما کلی ته مراولا د طالبانو ملما دی او راځي با وی ما ورته وی چې اسنه هغه سخت ډیر او سووي نور مسالې وږي شر ته جوړ کی وی ما ته وی چې ته مولای کنه ما یاو وی که غلط خبره وکړم ته به جواب وکي او که صحیح وکړې نو ملما ده ملما استیاب وکړو زیبا
طالبانو پروګرام جوړ ک او د پنځپیر شیخ القرآن له دعوت ورکو درس مقرر وا منګه کروڑی ته لاړو وی موږ چې اوس به شیخ القرآن راځي په دې کې شیخ القرآن رحمه الله راښکاره شو په ټرک کې ناست و هغه زمانه کې عام ګاډیونه وی چې څنګه راکوز شو او ما هغه ته وکتل نو ما چغه کړه چې ما هذا الوجه وجه کذبن دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی الا خبره نه وکړي خو ما چې هغه ولید نو ما دا د دروغجن سړي مخ نه دی او چې کله راغی هغه بیان وکړ اکا خان ژوندی و بابا ژوندی و قاضي صاحب ژوندی و شیخ صاحب ژوندی و ټول ناسو هغه د هغه وخت نه د مرګرتیا لاس شیخ القرآن لور کا او الحمدلله تر اوسه پای کې کمې نه دی راغلی د خدای قانون په دې جاری دی چې کم سړی لاړ شي او هغه څه نه خبرې دي نو چا نه خبرې خودي نو هر سړی هسکه غړی ولاړي هغه وایي زه د فلاني بچی یم او د فلاني زوی یم او چا چې نخې غلطې پرېښودي نو خلک د هغه په کشرت باندې ځان ورته بد ښکاري دا نه وایي چې زه د فلاني زوی یم د فلاني ډاکو یا د فلاني غل یا د فلاني هغې نه ځان پټوي او د هغې نه ځان بچ کوي قرآن کریم موږ ته دا یو طریقه ښیي قرآن ما چې کوم آیاتونه لوستي وو پای کې هم الله د دې ذکر کوي چې په هر دور کې ما صبرګزیده بندان پیدا کړي دي بیا هغې له ما رستو اهل ورکړی هغې له ما بچي ورکړي دي هغې له ما اولاد ورکړی او د هغې نه بعد هغې هغه سلسله هغه جاری ساتلې ده او بوتلې ده نو الله فرمایي ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين یقینا الله چون کړو آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او ابراهيم والا عمران والا علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه باندې سمادله پاغه زمانه کې ډیر انسانانو خدا آدم علیہ السلام په دور او زمانه کې الله آدم علیہ السلام چوند کړو د نوح علیہ السلام زمانه کې ډیر انسانانو والله غي کې حضرت نوح علیہ السلام چوند کړو د ابراهیم علیہ السلام زمانه کې ډیر انسانانو والله ابراهیم علیہ السلام او داغه اولاد اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام چوند کړیو د حضرت عمران زمانه کې ډیر خلکو خو هغه دور کې الله د حضرت عمران اولاد چوند کړیو دا الله خو خدا هر دور کې سوق ورکي او داغه خپل د دین کار لري او چې د دین کار تی والی دا الله چون کړ استفا ان الله استفا چون کول دا الله کار دی غره کول دا الله کار دی او الله ته معلومي چې کم سړی د کم ډیوټای مطابق کار کول شي د سوره همتی سوره د کار والا دی نو الله هغه تا کار والا کوي او دا هغه کار لري حضرت عمران په اولاد کې الله وایي اس قالت امرات عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا کلا چې خزه د عمران وازما ربا ما نظر کړه تعالی چې زما ګډه کې د آزاد فتقبل مني قبول کې زمانہ و داغی ذکر یو لیو کو زکا مخ کې د سړو ذکر وکړو آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام
ابراهیم علیہ السلام او عمران علیہ السلام کله کله الله د سړو نه کار علی نو کله الله د خزو نه کار علی د دین کار الله دار چانه علی سړو نه هم اغسته او د خزو نه هم کار د دین اغسته وګوره سړی ذکر کړه نو ورپسې د خزې تذکره شروع کړه ډیر داسې علما تیر شوي دي چې د هغوی په کورونو کې الله ښځې داسې پیدا کړې وي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د هغه چې زامن نه و الله د لوڼو په اولاد کې بیا لوی خلک والله پیدا کړل کله کله الله حافظ ابن کثیر د هغه ښځه بهترین عالم او هغې ډېر کار کړی و دغسې تحفه چې د هغې خاون هم عالم و د هغې پلار هم عالم و او هغې په نوم باندې پلار کتاب لیکلی و تحفة الفقها د هغې نه الله کار اخیستی و کله چې سړو تذکره یې وکړه نو الله دا ښایي چې چونډکولو والا ګورئ زیمه کار اخیستو والا زیمه او چې د چا نه کار والمه هغه دې زما شکریه ادا کي دا د الله احسان او د الله کرمي په هغه باندې ادي دا نه وایي چې دا زه او دا زه دا د الله احسان او مهرباني شاپور په دې کې خدا کورنۍ خانانو کورنۍ وه د خانانو کورنۍ او په هغې کې د علم او د قرآن او سنت خدمت دا د الله یو خپله پرځونه چې بچاو شي زمون کورنۍ هغه جټ زمیدارو جنګیالي زمیدار چې الله کار اخیسته نو په دې دور کې د قرآن فهمای تاریخ د هغې کور نه اوچت که او هغه د قرآن فهمای او تاریخ یو ځل کوثر نیازي زما ضرور نه تاسو کوي ته د کم ځای هغه ورته وایي صوابی پنجپیر د شیخ القرآن نوم یې واخیست وی هغه پېژنې وی زما پلارو کوثر نیازي ورته وی هغه د دې دور امام ابن تیمیه و هغه د قرآن فهمای د تاریخ مجدد په دې دور کې نو الله ته کار واخیسته په دې کورنۍ کې که د قاضي صاحب کورنۍ وه او که د شاپور شیخ کورنۍ وه نو د هغې نه د دین د اشاعت کار واخیسته او د شاپور د عوامو نه د علماو د خدمت کار واخیسته دا هم د الله یو احسان دی ګورئ چې د چا په کوڅه کې یو چڼی چې هغه پاک ساکي او هغه نیک پرهیزګاری هغه آواز وکړي وظیفه راوړه او تاسو خدای وبخه او دا تاسو خدای وبخه په چربان کې ورته وایي په هغه ټیم کې چې په هغې کې دعاګانې قبلیږي او حدیث کې راځي الله اواز کوي په هغه ټیم کې څوک شی چې ما نه معافي وغواړي چې زه ورته معافي وکړمه هل من مسترزق فارزقه څوک شی چې هغه رزق غواړي چې زه ورله رزق ورکړمه او په هغه ټیم کې یو پاک ساک یو ماشوم چې هغه علم لا راغلی یو هغه ستا په کوڅه کې اواز کوي وظیفه راوړئ یا تاسو خدای وبخه او ستا په خوراک کې او ستا په ډوډۍ کې د هغې حصه نو دا د خدای یو لوی احسان دی په تاسو باندې او د هغه احسان نه خدای محرومه نه کړئ هغه احسان اوس هم د الله شته په تاسو باندې او تاسو وګورئ چا چې طالب سره د قرآن والا سره مینه کړې ده نو د هغې کورنۍ الله رسته رزه به عزتمند کوي رسته رزه به هغې ښه کېږي نو په تاسو شاپور والو باندې یو طرف ته الله درنه د قرآن او سنت خدمت اخیسته او بل طرف ته د قرآن او د سنت د خدمت والو ستاسو نه خدمت اخیسته د عوامو نه نو دا د الله احسانو د سړو ذکر یې وکړه نو د ښځې ذکر یې شروع کړه چې امرأة عمران وګوره
چې د هغې کې خلوص و هغې کې مینه وه هغې کې محبت و نو د هغې په ګېډه بچی دی هغه وایي اذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني کلا چې وی ښځه د عمران وا زما ربه ما نظر کړی تا له هغه چې زما په ګېډه کې دی آزاد نو ته یې قبول که زما نه انک انت السمیع العلیم یقینا خاص ته اورېدونکی پوهې په هر څه باندې فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى چې کله د هغې بچی پیدا شوی زیږو بچیله وی الله ما وزیږوله جنۍ الله زما خو لور پیدا شوه ما خو یې دا به هلک او د دین خدمت به کوي او ما خو یې دا به هلک او دی به خدمت کوي والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى او نه دی جنۍ په شان د نارینه باندې ما خو جنۍ پیدا شو ما خو یې هلک به یو دی به د دین خدمت کوي یا قول د هغې دی یا قول د الله دی وليس الذكر كالانثى نه دی هلک په شان د دې جنۍ باندې دې جنۍ نه ډېر ځوانان قربان شه دې نه چې الله کم کار والی دا به ډېر ځوانان نشي کولی او د هغې نه الله د دین کار واخیسته د هغې نه الله داسې بچی پیدا کړ چې هغه ټول عمر د الله د دین چغې والې وي د ابتدا نه تر اخر تر دنیا د پورې د اوچتېدو پورې هغه دغه چغه د زانګو نه ویلې وه چې اني عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا زدا الله باندې ما مالا کتاب را کړی بشي زما پیغمبر وګرځولی شمه او د الله دین خدمت کو مقصد می دا دی چې الله کله کله د دین خدمت د یو تن نه والي او هغه تن چې کله دنیا نه لاړ شي نو د هغه کورنۍ شاړه شي پای کې بیا د دین د خدمت څوک نه وي پای کې عالم نه وي پای کې مولا نه وي پای کې مدرس نه وي نو هغه کتابونه بیا په دکاندارانو باندې خرڅوي په کباړ کې او کله کله د الله دا یو مهرباني چې د چا نه دین خدمت والی نو د هغه اولاد له توفیق ورکړي او د هغې نه هغه زیات وکړي د هغې نه هغه کار په مخکې باندې بوځي او دا ضروري نه چې هلکاني کله کله الله د جینکو نه خدمت والی او هغه هغه کار په مخکې باندې بوځي هغه هغه کار نور روان کی او دا د الله یو لوی کرم او یو لوی مهرباني په تاسو د شاپور خلکه دا الله یو ډېر لوی کرم دی او ډېر لوی نعمت دی چې په دې کورانو کې الله نور علما پیدا کړل او هغه د دین خدمت کوي شاپور شاړ نشه شاپور کې د قرآن او سنت خدمت ختم نشه بلکې نورم زیات شو نورم مخکې لاړ او دا ستاسو خوش قسمتی ده او یو خبره زما یاد وساتئ کله چې الله په چا نعمت وکړي احسان وکړي هغه دا نعمت شکریه ادا کوي نو الله هغه نعمت نورم زیاتوي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکریه وکړه نعمت به الله وی نور زیات کم خو کله چې انسان ناشکره شي الله تیره نعمت والی هغه د دین نعمت او د علم نعمت خو ځان له د دنیا نعمت وګوره پیسې دولت دام د الله یو نعمت دی خو چې الله یې چاله ورکي او هغه پیسې او هغه دولت هغه په شرابو په زنا او په بدعملو لګوي نو لږه موده بعد بیا هېڅ شی نه بیا ورسره خپلو کپړو له هم پیسې نه
جیدادونه هم ختم شي، هر څه ختم شي. او دا پیسې د خدای نعمت دی. او چې کله الله در باندې نعمت وکړو، اولاد د خدای نعمت دی، او تا په دې نعمت د الله شکریا ادا کړه، پیسې دې په ځای ولګولې، په اولاد یې ولګو، په کور یې ولګو، په ملګرو یې ولګو، په دین یې ولګو. او کله تا اولاد نیک طرف ته روان کو، نو دا بیا نعمت شي. او قرآن وایي المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال او اولاد دا دنیا زینت دی. نو چې مال الله درکې د خدای شکریه په ادا کا، اولاد الله درکې د خدای کتاب په وایا، دین په مزکا، دنیا په موکا، سبق په د دنیا مو آیا، کالج یونیورسيټي مو لګا، او قرآن ترجمه په مزدکا، قرآن ورته وخا چې د الله د نعمت شکریا ادا کړي. نو هغه اولاد به الله ستاسو سترګو یې خونکی وګرځي. دا د الله یو لوی کرم دی، یو لوی احسان دی چې شاپور الله آباد وساتو. او په دې کې انور مولانا صاحب الله دې په هغه رحمتونه ولیږي، او نور مرګري چې کوم وفات شوي دي هغه خپل مهنت کړی او هغه لاړل، او چې کوم ژوندي دي مولانا فیاض صاحب قاری صاحب دي او دا نور مرګري، نو هغه خپل حال ځلې کوي، منډې تاړې وایي. او موږ چې دی وینو چې پنځپیر ته راشي، کله اجتماع کې کله پروګرام کې، نو موږ هم ډېر خوشحالیږو. او زموږ هم زړه غواړي چې موږ د شاپور ته راشو. نو موږ خو زړه دا وایي چې میاشت کې یو ځل راتلې، خو دومره مصروفیات او منډې چې موقع نه میلاویږي. اوس هم زه په دې میاشت کې چین ته تللی وم، هلته یو اترځې په مختلفو صوبو باندې وګرځېدو، پروګرامونه وه او میټینګونه وغی سره. بیا د هلته نه چې رالم 2 ورځې کلي کې تېر شوه، بیا عمان ته لړم، د هلته نه رالو بیا دې خوا پروګرامونه وي. او په دې موږ د الله شکریا ادا کوو. دا موږ مړني نه یو، نه زموږ کمال دی، دا د الله مهرباني ده. خو مصروفیاتي نو ځکه حاضري کمه کوو. خو تاسو دا مو محسوس کوئ، تاسو دا په زړه کې مو وایي چې زمونږ تاسو سره مینه نشته. هغه مینه الحمدلله هماغسې ده، او الله دې دا مینه همیشه دپاره آباده لري، او دا ځای د الله د دین د خدمت نه خالی کوي. الله دې دا باغ و بهار همیشه آباد لري. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ چې الله دا ځای همیشه دپاره آباد وساتي. څومره مشران چې وفات شوي دي، که نارینه دي که زنانه دي، که کشران وفات شوي، الله د ټولو قبرونه منور کړي، او الله دې ولغه جان ښایسته کړي، او الله دې مخې ته رڼا کړي. څومره بیمارانی الله دې هغوی له شفا کامله ورکړي، او الله دې هغوی له صحت کامله ورکړي. د چا څه حوایج او ضرورتونه وي، الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. الله دې زمونږ په ملک کې مینې او محبتونه پیدا کړي، او دا ملک دې الله د امن وګرځوي. الله دې په دې شاپور کې ټول عمر امن او خوشحالي راولي، او الله هم د بد امنو او د فساداتو نه وساته. الله زمونږ د ټولو امداد وکړي، او الله زمونږ نه تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک.